نصر الله صاحب ستاسو شکریا ادا کوو چې دلته رالی. هغه یو شاعر وایي اوس به بلا باغیان پیاده شي خو لږ صبر وکړه د غلامۍ زنځیر مات شوی دی زه شور اورمه. نو د ټولو ناول خو موږ دا خبره خپلو مینوالو له ورکوو چې د اتوار په ورځ په 14 اګست باندې 15 بجې په فاروق اعظم چوک کې زمونږ د پولیس ګردۍ خلاف یو عظیم الشانه مظاهره ده. نو ټول ولس ته اپیل کوو چې په دې کې شمولیت وکړي. تاسو د واقعي خبره وکړه. نو واقعا داسې وه چې زمونږ مور بیماره وه. موږ په نارت ویسټ کې دغه نه شپه سالار ته بخښنه غواړم دلته کې لږ واضحه کې اکثر کوم کتلی دي نو چې کله موږ دغه پوسټ وکړو نو ډېرو ملګرو وی چې د دوی والده صاحب خو مخکې نه وفات شوی و که نه نو دا ستاسو دوه میندې وي او زمونږ چې کومه مشره مور وه هغه وفات شوي وه او دا زمونږ کشره مور ده الحمدلله ژوندی د موږ له سالار صاحب دې کې هم ګټه کړې چې زمونږ دوه میندې دي. نو زمونږ مور بیماره وه په نارت ویسټ کې وه ما په ورسره شپه نیمه کړې وه. نو زه هغې اپریشن وشو زه واپس کلي ته راتلم ما ویل زه کپړې به هم بدلې کړم څه ضروري سامان به ځان سره والم. نو موږ دا ورته وویم چې ایمرجنسي کې موږ ویل چې واپس ځان زر ورسوو. نو دغلته د جمیل چوک خوا او شا کې دغلته موږ نه یو ګاډی مخکې وروسته کېدو چې هغې ته نمبر پلیټ هم نه و سیلور جیلای وه کسټم چور ګاډی و. موږ نه مخکې وروسته کېدو خو موږ ویم دیدو چې څه دي خو بیا ځه چې موږ سره یو ځای شو شیشې ښکته کړه پولیس والو ما ته ویل ودرېږه سیټ ته شه. نو بس سیټ ته شوم ویل څنګه سرکاري ګاډی دی ویل باته یې دې لګولې ده ویل دا خو تا ته نه دی ایلاو مالتا ته دا ایلاو نه نه هغه خو ما نه تپوس وکړو ما ورته چې زه څنګه ودرېدم ما ورته ویل جي تحصیل تنګي چیرمین یم سالار فیاض علي مې نوم دی دا والا سهیل خالد ډي پي او د سره خبرې وکړه چې یاره فیاض سالار څنګه سړی دی ویل چې هغه پرېږده هغه به وروسته کو کارډ راکړه شناختي کارډ مې ورله ورکړو بیا ویل چې چیرمینۍ کارډ را ما چې دغه خو لا موږ ته نه دي ایشو شوي بیا ویل چې تا دا باتۍ څنګه لګولې ده ما چې دا خو بس ما لګولې ده او که ما نه تپوس کوي ما نه بیا خپل ډي سي او ډي پي او وغیره د چارته دی چې کومه عمله د هغوی به ما ته ووایي چې لکه دا شی لرکه دا غیر قانوني دی دا ما نه دی لګولې دا په سرکاري ګاډي باندې لګېدلې او ملکتې لړکې دغه دی بس لرې که بیا په دې کې ما ورله ډي پي او ملاو کو بیا خبرې ورسره وشوې او خبرې مو ورسره ډي پي او سهیل خالد ورته سره خبرې مو شوې هغوی ورته هم ویلو د هغې نه بعد هم د ګیټ سپایي ته وویلې ویل دوی سره ګاډي کې وخېږه ما زما ګاډي ته به بل سړی را وخېږي ښه به نه نو هغه ما دغه کړو بیا ما ته ویل چې تا سره ټوپک دی نو ما چې زه به خامخا د خپل حفاظت دپاره ټوپک ګرځوم او زه ډي پي او ته هم دا وایم ډي پي او لم ما درخواست ورکړی دی د سکیورټي دپاره اتیر ډي سي لم ما درخواست ورکړی دی وایي موږ سره نفري نشته دی تا سره د دریو کسانو ستا په ضلع کې درې چیرمینان دي تا سره سکیورټي نشته ته به د نورو عوامو دپاره او دا کم خلک چې زما اواز اوري دوی د خپل ګاونډ کور و ګاونډ علاقه کې وګوري چې د کم ډي آی جي د کم آی جي د کم سی سی پی او د هغه د تره زامنو سره هم څلور ګنمینان دغه نفري د کم ځای نه راغلي نه سرکاري نوکري نه عوامي نمایندۍ هغه له سکیورټي ورکړي مال ته د اوسه پورې سکیورټي نه ده میلاولې چې زه سرمایدار او جاګیردار نه یم زه غریب یم ماله خبرې منځ کې راځي خو ماله په عبدالعلي ایس ایچ اوم په دغه کې پیغور راکړو په تاڼه کې ویل ته به اوسه پورې په موټر سایکل ګرځېدې مال زه پې فخر کوم چې په موټر سایکل مې د دې خلکو نه الیکشن ګټلی دی د عرب پتیانو نه. نو خبره دا وه دغه کې موږ دغه وبد بیا دوی ویل چې یاره ته نه شي تللی او ته نه شي تللی مال زه ځم بس لاس د اخلاص چې څه کولی شي. نو زه چې د هغوی نه واپس رالم بیا عبدالرحمن ډي سپي ته ما وویلې چې دغه شان واقعه وشوه د ډکي هغه لاړې د یکتوت تاڼې ته بس بیا موږ واپس شو د دې ځای نه چې موږ لاړو نو هغه ویل چې تاسو تاڼې ته تاسو ځان سره تاڼې ته بولئ خو نه تاڼې ته بیا څنګه رالی چې دا کله بیا احتجاج هلته کې کېږي خو نه تاسو دوی بوتلی خو نه تاسو بیا واپس تاڼې ته رالی نه موږ خو د دوی نه رالو موږ واپس بیا تاڼې ته ورلو د یو ګیلې په شکل باندې چې سچو ته هم ګیله کوله چې مطلب زه چیرمین وم ستا تاڼهدار زما بې عزتي وکړه نو د هغه
به ما ته بیا په دغه دومره غرور و ګیرې هم پرېښې وه بیا ادبي دې مافي خو د هغه کې د سړیتوب نامه نه وه. سالار صاحب تاسو خبرې کوئ خو په دې ویډیو کې په دې سکرین باندې چلیږي مو دا کم احتجاج چې د شپې تاسو کوئ خلک هم در سره دی کې تاسو اوازونه کوئ چې ایس ایچ او صاحب دې روزي ایس ایچ او صاحب دې روزي ایس ایچ او تاسو له رووتنه خو نه تاسو یې تاڼې ته پرېښودی نه. نو زما خبره واوره موږ چې ایس ایچ او له لاړو نو هلته ډي اس پي م راغلی و بس ما ته ویل چې خیر دی ناظم صاحب دا دی هغه دی بس مالټیک د غازغر ما سره مخامخ کا چې ما وپېژني چې او دا د تحصیلي تنګي چیرمن دی ویل نه ویل دا ما ډیوټۍ ته ودرولی دی او ویل دا محرم دی بس ما ورته ویلي چې دا محرم دی خو ته به ګورې سړي ته مشکوک سړی به ودرېد ته ما ته وګوره ما کې دهشتګرد یو نښه شته پلس سرکاري ګاډی دی را سره تاسو کسټم چور ګاډی دی تاسو ته ایلاوډ دی او زه په سرکاري ګاډي کې نشم ګرځېدی نو په دې کې زمونږ د دغه وشو بس تاو تریخوالی مونږه بار راووتو چې بار راووتو دغلته تقریبا چې 300 خلکو نه دوی موټر سایکلې باندې کړې وي نو بس آلریډي هغه خلک ولاړو موږ هم رالو په هغه احتجاج کې موږ هم مطالبه وکړه چې دوی له دې د ځان مطالبه هم نه کوله دوی ته د خپلې موټر سایکلې میلاو شي هغه بس دوی چې ویل چې نه ته احتجاج ختم کړو دلته راشه هغه د خپل بدماشي او خپل هغه پیرونیت یې کو نو دا د تانې نه بار نه راوتو بس دغه وخت چې راغلی نو دوی سره خو نفري آلریډي وه محرم نو دوی لاټي چارج هم وکړو او تشدد یې وکړو په هغې کې سپرلی او دغه شان نور ملګري چې دی هغې زخمي شوي هم نو بیا چې موږ یې تانې ته بوتلو موږ زه هم سپرلی یو حسن نومې دی موږ چې تانې ته بوتلو لږ ساعت یې حوالات کې کېنولي بیا کمرې ته بوتلو بیا ټیم تېرېده بس بیا موږ ورته وویل موږ خو بیمارۍ لتلي وو نو سپرلي ورته وویل چې ما نه 1 لاک روپۍ او کارډونه او موبایل ورک شوی دی دا رانه تاسو اخیستي دي بس دوی لاړه هغه شناختي کارډونه او هر څه راوړو او ویل دا پیسې او دا موبایل دا به بل چا اخیستي نو کارډونه تا اخیسته او موبایل او پیسې بل چا وړلې نو په دې کې چې دغه بیا زمونږ د پېښور ناظم اعلی زبیر علي ورسره د هغوی پلار غلام علي صاحب د هغوی موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو هغوی یوه بجه تقریبا چې راله بس چې راله هغوی ویل چې هلکه خیر دی بس هغوی موږ دم د لاسه کړو او ویل چې هلکه دا کم تاوان شوی زبیر علي ویل دا ویل ما نه واله موږ ویل موږ په تاوان نه یو موږ د عزت وږي د پیسې وږي نه بس چلو کمپرومایز وشو هغوی ویل چې بس ټیک ده بس هېڅ هم نشته دی بس ځئ موږ چې د تانې د گیټ نه راووتو دننه گیټ نه بیا ډي اس پي ته رنګ راغلی چې دا دننه که د هغې نه کمپرومایز وشو د هغې نه بعد اف آی آر لا نه دی شوی د هغې نه بعد ډي اس پي موږ دننه کړو او د کمپرومایز نه بعد یې موږ باندې اف آی آر یې وکتلې او هغه ته وکتلې چې الحمدلله موږ خدای سرخرو کړو هغه جج ته هم پته ولګېده چې یاره دا اف آی آر یې غلطې شوي دي او موږ یې بیا په دغه کې موږ ټارچر هم کړو په حوالات کې موږ نه بالغ واغستو موږ نه درۍ واغسته موږ ته پکې بند کړو ګینټه پس بیا راپاسولو ویل به تصویر وباسو کوم سلوک چې یو دهشتګرد سره کوي هغه سلوک یې موږ سره وکړو نو انشاءالله د دې خلاف به او چې نن د یو تحصیل چیرمن د حالاتي هغه د خپل ځان تپوس نشي کولی سبا به د یو ګاډۍ والا د ځان څنګه تپوس وکړي یو زمیندار یو چابړیمار دا به د ځان تپوس څنګه وکړي نو د دې تپوس دپاره انشاءالله په 14 اګست چې زمونږ د ازادۍ ورځ ده دا وطن زمونږ هم دی ځان له د سرمایدارو او د جاګیردارو نه دی دې کې به انشاءالله موږ سره د پاکستان جنډه می او خپله جنډه به هم راسئ توره جنډه به هم راسئ او په 14 اګست باندې به په فاروق اعظم چوک کې انشاءالله بیا به ورته نورې خبرې کوو او هغه یو خبره ده وایي په انشاءالله موږ به د مادمس قلندر کوو په فاروق اعظم چوک کې پوره جی تاسو باندې خو اف آی آر تقریبا شپږ دفعات لګېدلي په یو اف آی آر کې خو دې کې یو اف آی آر داسې دی چې 341 ورته وایي او 341 دفعه چې دا نو هغه چې دی نو پولیس سره خطافی او په دې کې چې دی نو هغه وردی ته نقصان رسول یا وردي شلول
نو آیا دا تاسو کې چې داسې حرکت کړی او تاسو په خپله کړی دی تاسو باندې 3 کسانو باندې دا دغه شوي اسپرلي کړی او تاسو کړی دا چا کړی او تاسو دومره جرأت کولی شو؟ هغوی تقریبا چې یاره 1.5 کسانو موږ 3 کسانو که نه نو دغه خو بېله خبره ده زما سرکاري ګاډی اوس هم په تاڼه کې ولاړ دی هغې کې زما موبایل دي زما ګاډۍ ده زما ټوپک دی زما تمانچه ده او د کور چې څومره سامان و هغه ما سره په دغه کې دی په موټر کې هغه د اوسه پورې په تاڼه کې ولاړ دی یو سرکاري ګاډی د یو چیرمین ګاډی دا که غل ډاکوی د دې پولیس ورسره لاړ خفه کېږو به نه ما ته بعضې خلک وایي ته پولیس پسې خبرې کې نو هغه دا وجه ده چې دوی د خر په ځای کولال داغي سم غلط سړی دوی پریدي او هغه سم سړی پرچه کوي چې دا التبر افسرانو ته وښیي چې یاره ما پرچې وکړي نو انشاءالله دوی ته به زه نورې خبرې په فاروق اعظم چوک کې په 14 اګست د اتوار په ورځ 15 بجې کې خیري بیان وکړو. سالار صاحب دا هم ووایه ستاسو والده صاحبه چې دی نو هغه بیماره وه په هسپتال کې وه د مخکې هم تاسو په یو غم کې وې او بیا چې دا دغه راځي تاسو پکې حوالات ته دی تاسو په خپلو وویل چې مونږ یې ټارچر کړو هلته کې مونږ سره چې کوم سلوک وکړو هغه تاسو په خپلو خبرو کې وویل خو یو طرف ته بیماري وه او بل طرف ته چې دی نو دغه ټارچر کېدل او دا یو نوې مسله پکې راتلل د کور نه ورته ټلیفونونه چې دا مو څه وکړل د دې نور اذیت تاسو ته دا ونه رسېده؟ یاره بس که زه درته ووایم موږ خو هسې بې بجلۍ عادت دي دغه د مامي ډاډي والا خلکو کار دی چې په حوالات کې به تنګېږي په ګرمۍ کې به تنګېږي موږ ټول عمر زما دا کومه مور چې بیماره ده زما پلار سالار محمد شالي سره ټول عمر په مخروطیا کې تیر کړی دی موږ ډېرې سختې تېرې کړي دي او تېروي نو حقیقت دا ده چې ټینشني انسانان دي که ما ته ټینشن نه و زه مطمئن وم مطلب زه په کار باندې پوه یم چې عدالت هم شته او زما د تپوس هم څوک شته خو بیا هم لکه د کلي علاقې د غریب خلک چې دی کوم بې تعلیمه خلک به ورته زه ووایم نو هغوی خو په دې نه پوهېد هغوی ویل چې بس په یاد نو په ټول علاقه باندې یو ماتم و بیا زمونږ ټول نه بیا ټول علاقه راوتې وه نو موږ د دې ټول قام د دې ټول ولس شکریا هم ادا کوو او انشاءالله موږ به هم دوی سره ولاړي او زمونږ هم د دوی سره مینه ده او د دوی هم زمونږ سره مینه ده انشاءالله او زه به دې لیډرانو او دې سرمایدارو او جاګیردارو ته به ښیم چې انشاءالله ناظمي خلک داسې کوي او دا خلک به اوس د دې غریبانانو کورونو ته ځي سنت له به هم ځي او ختم له به هم ځي او ځان سره د مټیانو ډبې هم وړي انشاءالله. ناظم صاحب اخري پوښتنه به دا کوم تاسو چې کله بیا د پېښور نه راځئ د حوالات نه روځئ تاسو پکې د زبیر علي صاحب کوم چې د پېښور میر صاحب دی هغه خبره مو کړه بیا کله چې کلي ته راځئ نو دلته کې تاسو CCPO پېښور او مقامي MPA چې دی چونکې CCPO صاحب هغه تعلق هم چې دی نو دلته زموږ د علاقې حشنغر سره دی نو هغه هم څه ګیلې کړي دي او ډېر زیات لکه یو سپیچ هم کړی دی او د مومن قوم حوالې سره هم څه خبرې پکې راغلي دي هغه څه قصه وه او تاسو سره لکه د دوی نه ولې ګیلې کوئ؟ نو ګیلې خو موږ کار ختم شو دغه ګیله خلک د خپلو نه کوي ته د پېښور کمان ستا لاس کې دا کار د IGP پورې لاړی ته خبر شوې په کار دا وه چې ستا د علاقې زه خو لا د تحصیل تنګي ناظم هم ټیک ده ما سره به د سیاسي اختلافي تاسو به راتلونکی د MPA غمي خو یو سیاسي سړی یو مشر د علاقې یو افسر د هغه دا ډیوټي ده چې د هغه د علاقې سپی هم یو ځای کې څه مسله ساده شي دا چې دا CCPO راغلی وي او ویلی وی چې لکه پرې دا تاسو څه کوئ دا خو ناظم صاحب دی زموږ د علاقې هېڅ مسله به ترې نه سازېدی نو سره د خبر اوس که د تنګي کې یو واقعه وشي او د تنګي DSP وایي چې زه ترې نه یم خبر نو دا پاسبل ده دې مسلې له به څوک راځي او روغه کېږي او بیا یې روغه کېږي او د هغې د پاسه بیا یې پایار کېږي ټلیفون پکې راځي او بیا هم CCPO ته پوس نه کوي چې زما په دې کلیواله ولې دا برناقد پایار یې وشو نو هغه خدای دوی شرمول عدالت چې دی د عدالت نه موږ ته انصاف میلاو شو د دغې جج موږ په دې شکریا ادا کوو چې انصاف یې وکړو او انشاءالله موږ مطمئن یو چې مخکې به موږ سره انصاف غوښتنې هم دا دي چې د یکتوت تانې SHO او د SI اصغر خان
هغه دی فوري ډسمس کړی شي او موږ به انشاءالله په دوی باندې عدالت تمزو د هرجانې د عزت د دې دغه به هم پې کوو او انشاءالله پیسې به هم پې کوو کوم چې قانوني کاري هغه به ورسره په عدالت کې هم کوم او احتجاج به هم کوم انشاءالله. ډیره مننه قدرمندو کتونکو دغه د تحصیلي تنګي میر سالار فیاض علي خبرې تاسو اورېدې. اوس د اجازه طلبم چرته چې خوشحاله آباد او بریالي اوسئ.